د پبجي ورلد کپ شروع کېدو والا ده چې په هغې کې به د پاکستان او د انډیا مقابله هم کېږي. ځینې کسانو ته به دا پته نه وي نو د پبجي ورلد کپ چې دی هغه څه کال له کېږي او په دې میاشت کې کېږي. نو په هغې کې به د پاکستان او د انډیا مقابله هم وي. د دې نه مخکې به موږ خپل ماشومان ته قارېدل چې دا ګیم چې دی دا مه کوئ او دا ګیم چې دی دا تاسو خرابوئ. خو اوس چې هغه ګیم کوي نو د دې په تر باندې هغه روپۍ هم ګټلی شي، خو چې هغه په دې کې قابل او په صحیح طریقه باندې دا ګیم کوي. داسې نه چې هسې په زول خپل موبایل چې دی دا استعمالوي، د موبایل نه تاسو ډېرې پیسې اخیستی شي. نو کوم کسان چې ګیمران دي نو هغه اوس د خپل ګیمونه چې دی هم پیدا اخیستی شي. هغه یوازې پبجي نه دی، هغه نور ګیمونه به دې کې هم راځي چې کوم کسان په موبایل کې ګیمونه کوي نو هغه د خپل نور ګیمونه هم پیدا اخیستی شي. ځکه سعودي عرب چې دی هغه اوس په دې باندې زیات زور ورکوي. هغه وایي چې د دې ګیمونو د مقابلې چې دا زموږ په ملک کې کېږي. نو اوس چې کوم ورلد کپ کېږي نو دا هم په سعودي عرب کې کېږي او په ریاض ښار کې کېږي او دې ځل پکې انډیا هم شامله ده. نو د پاکستان او د انډیا مقابله به هم کېږي. دا ورلد کپ چې دی دا په دې میاشت د جولائی په 15 تاریخ باندې چې دی دا به شروع کېږي او په دې کې چې کومو کسانو فاینل وګټلو نو هغو ته به $3 ملیون چې دی دا ومیلاویږي. $3 ملیون چې دی هغې ټیم ته ومیلاویږي. موږ د $1 ملیون دپاره چې دی IMF ته څومره محنت کوو، په دې کې به $3 ملیون چې دی هغه ټیم ته ومیلاویږي چې کوم ټیم دغه میچ چې دی دا وګټلو. تاسو را سره خپل رایه چې دی هغه شریک کړئ.